बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मा नूम डॉक्टर सलमान ने और इंजीनियर उमर फारूक साहब तासु पेजनी टोल पीटीआई सर तालु सदी आई ज़मा वालिद साहब दे दाज़ी कि मुंगा पखपल मा दलते अवल क्लिनिक कड़े तकरीबन 3 काल मखकी नो अनवर से पदेजी की कने जी इन पस ज़मा बे खपल जी हो नो स्पेशलिटी रेडियोलॉजी दा नो एक मा बे क्वालिफिकेशन ची दे ज़मा FRCR ज क्वालिफाइड यूके ने मा यूके तले माल तो बे US की उमा नई पस बहरहाल नो बे में ख्वाहिश दाव यारा स्वाद किम दासी सेंटरी ची लगा मतलब खल कुता पकी तकलीफ कमी दे इस्लामाबाद दतलून न खलक पातिशी द पेखवर दतलूना غشي یو انډر ون روف د IDC چې کوم دغه دی دوه دغه دي یو چې انډر ون روف چې دی نو ټول ټیسټ اویلیبل نو دیزي کې مونږ سره د لیب نه واخلئ د CT MRI ایکس ری الټراساوند اور بیا ECG ایکو ETT دا ټول فیسیلیټي چې کوم په اسلام آباد په فیټ کې یا په شفا کې یا په رحمان کې اور ایون په آغا خان کې چې کوم انسټرومنټس وغیره لګېدلي یا زموږ سره دلته ټول شته یو مثال به زه تاسو لره کوم د CT سکین چې مطلب سټیټ اف دی آرټ زموږ سره توشیبا 128 سلایس چې کوم دی CT سکین لګېدلی دی چې کې د عام CT سکین نه واخله وید کنټراسټ نه واخله د انجیوګرافي پورې د کارډیک انجیوګرافي پورې د پلمونري انجیوګرافي پورې د برین انجیو پورې هغه ټول زموږ سره کېږي او انشاءالله دې نه علاوه نور هم ټیسټ چې کوم د لیب څومره دي هغه څومره دي دا ټول دلته کېږي بل دا زموږ ریپورټینګ چې دی ډېر زیات کویک دی اوس تاسو CT سکین وکړو په ګنټه کې تاسو ته ریپورټ میلاویږي بل دا چې تاسو هغه شي زموږ سره ویټینګ ایریا او دا ټول هر څه شي دي ډېر مطلب AC وغیره هر څه لګېدلي مریض ته هم پکې څه تکلیف نه دی یو خو زموږ غټه مسله دلته دا ده چې مطلب پیسې خو موږ هغه هم راخلو مریض دی مریض چې راشي بس هغه کو هر څه کوي تا له به هغه ستا هغه پیمنټ درکوي نو وای ناټ چې لکه مطلب هغه په یو داسې ځای کې کښېني چې د هغه عزت نفس د هغه وقار د هغه ډیګنیټي هم نه دغه کېږي خرابېږي او پیسې ته موږ هم هغه هم راواخلو او هغه فیسلټي یو چې دی نو مریض د هغوی د په خپله تکلیف کوي بل زموږ سره د ناستې ځای په سوات کې ډېر زیات کم دی مطلب په دړه باندې مریض ناسي د هغه اټینډنټ په دړه ناسي نو د دې ټولو هغه دپاره سدباب دپاره ما وایي چې یو داسې ځای چې مطلب مریض ته پکې تکلیف نه وي هغه راشي په غلاره خپل علاج وکړي کښېني په سکون باندې شي او نو دې دپاره مې دا کار کړی اور دې نه پس اوس مونږ انشاءالله په دویم سټیپ کې چې دی دا بره کلینکس جوړ کړل اسلام آباد سپیشلیسټ کلینکس په نوم باندې هغې کې چې دی نو 12 چیمبرز دي او نو ډاکټر زوم رابطه کړې ده ډېر زیات زما کوشش دا دی چې پروفیسر لیول کسان راشي په دې کې کښېني او نور هم چې څوک دې کې خواهش کوي دغه نو زما سره پرسنلي زه به خپل نمبر هم ورته ورکړم ما سره رابطه کولی شي انشاءالله د دوی دپاره مې جوړ کړي دي او پیشنټس دپاره مې جوړ کړي دي نو چې راشي دلته مریض وکتی شي په دې یو ځای کې وکتی شي بیا راشي لیب ته راکوز شي بیا CT کېږي MRI کېږي هر څه کېږي دا هر څه انډر ون روف وشي نو مطلب دا به پیشنټ دپاره ښه اوس د دې ځای نه چې دلته کې یو ډاکټر کتلی او بیا شفا ته تللی هلته کې بل ټیسټ کېدی دا کرایې ورکولی دا تکلیفونه یې کولی په ګرمۍ کې دا ټول نو زه هم چې په یو ځای کې د دې ټول هغه وشي نو دا به زموږ لپاره ډېر زیات ښه مریض دپاره او دویم دلته د ریټس وغیره ډېر زیات خبره وشوه نو دې باندې به زه دا ووایم چې لکه کوشش زما د اولني سټیپ کې ما دا وکړل چې ډاکټرز دپاره او د هغوی د فیملیز دپاره چې دی نو هغې دپاره ما ډسکاونټ کارډ جوړ کړل په سوات کې چې څومره ډاکټرز دي او د هغوی د فیملی نو هغه به 50% آف باندې IDC چې په پاکستان کې هر ځای دی زموږ تقریبا 70 برانچز دي آل اوور پاکستان هر ځای ته ځي هغوی ته به 50% آف باندې هغوی ته میلاویږي دویم سټیپ کې زما هغه دا دی چې فلحال ما داسې کړي چې اسلام آباد کې چې کم ریټ دي د هغې نه دلته په سوات کې چې دی نو 30% ما آف کړی دی ایون 30 to 40 د پیشنټ سره کېږي خو زه کوشش کوم چې پیشنټ تم کارډ جوړ کړم او 50% آف موږ هغه پیشنټس له ورکو نو دې سره به دا وشي چې یو به دا ریټس چې دی نو مارکیټ په لیول باندې به راشي مطلب سرکاري ریټ ته به راشي او دویم دا دی چې لکه مریض ته به خپل کارډ به وي نو که دی دلته نه کول غواړي یو شی دلته نه کېږي نو که دی په اسلام آباد کې کوي دی په کراچۍ کې کوي دی په هر ځای کې کوي نو دته به هغه کارډ نو دغه تکلیف نه وبچي بسم الله الرحمن الرحیم نن ما د دې لیبارټري خپل ملګرو ډاکټرانو سره د دې افتتاح وکړه IDC اسلام آباد ډایګنوسټک سنټر دا سټیټ اف دی آرټ لیبارټري ده ما اوس وزټ وکړو لیټسټ اکوپمنټ دی زه خو یو سیول ایڈمنسټریټر یم لیکن
زما دا انډرسټینډینګ دی چې کله پورې د بیمارۍ تشخیص پراپرلی ونشي نو هغه وخته پورې د چې کوم دغه ادویات دي چې کوم دغه دي د کیور دی هغه نه کمپلیټ کیږي مونږ ایون سیول ایڈمنسټریشن کې فرست اف آل وی انالایز د سچویشن مونږ سچویشن انالایز کوو مونږ ایریټنټس معلومو مونږ ایشوز او بیا د سولوشنز بیا نون سولوشنز طرف ته ځو نو دلته لیبارټرو کې دا هم یو اهم دغه دی اټ از ا ګوډ ایډیشن ان سوات ان ملکند ډیویژن او یو زبردست لیبارټري دی انټروډیوس کړه نو زه د سوات عوامو ته دا خواست کوم چې هغه خپل د چونکې د سوات ملکند ډیویژن خلک چې دی نو هیلث باندې انویسټمنټ هم زیات کوي د دې پینګ کیپیسټي هم ویل آف خلک دي دا خپل علاج معالجې باندې زیات پیسې خرڅ کوي نو زه دې ته وایم چې دا نو بیسټ سروسز دی پرووایډ کوي نو د لیبارټري مالکانانو ته هم دا خواست کوم چې د کې غریبانو خیال هم وساتي او د خپل چې کم ریټس دي د دې کم چارجز دي هغه ډېر کمپټیټیو وساتي کم نه کم وساتي چې د دې لیبارټري کامیابی یو راز ده هم دی چې کله خلکو ته ارزان ټیسټونه دغه چارجز باندې ملاویږي نو هغه خلک خامخا بدل ته راځي کوالټي ایٹ د سیم ټایم د چې کم چارجز دي دیز شوډ بی minimum not maximum د فلیسینګ نه دی پکار دا د دوکي انسانیت خدمت لپاره زویم چې پکار دا دی چې د انویسټر چې دی نو هغه انسټیډ اف میکینګ منی هی شوډ میک د نیم فیم او دنیا او آخرت دواړه په دې کامیاب شي